الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دسيرة النبي عليه الصلوات والتسليمات شپغم در شروع شو 14 ذی قعدہ د ہجرت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1431 ہجری او 14 ذی قعدہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پیدائش پشپ باندې د فارس آتش کدیش سړی کېدل یخیدل د موبزان خوب لیدل او راهبان ببر سری شګل سری ګرځیدل او منډه وهل د مکی د راهب دا چغه وهل چې انتقلت النبوته من ولد اسرائیل تر دغه پوری د سیرت ستذکرہ شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو د نبی علیہ الصلات والسلام خپل مور نه علاوه نبی علیہ الصلات والسلام ته د ابو لهب هغه وینځه آزاد شوی آغی هم پی ورکڑو بیا د عرب عادت داو یا غوی بخپل بچی د پیو ورکولو د پارا بل چاته حواله کول او د باندو او د غرونو زنانه براتللی او د مکینه به ماشومان بوتلل اغوی ته پی ورکول او پاغه سره به دا غوی د پلار او درونو احسانات ځان ته حاصلول او متوجه کول نبی علیہ الصلات والسلام چې کله پیدا شوه دی نو هغه باندونا س زنانا چې پاره زنانو کې یو حلیمه سعدیه چې کوم د حارث ابن عبد العزى دا هغه بیبي وا حلیمه بنت ابي ذؤيب د نبی عليه الصلاه والسلام مرضعه وګرځیدله پي ورکون کې وګرځیدله د نبی عليه الصلاه والسلام برزای خويند ورونه عبد الله ابن حارث انیسہ بنت حارث حذافہ بنت حارث د رضائی یو رورو چې داغنم عبد الله او دوی خويندوی یو انیسہ نومو د بل حذافہ نومو او دا حذافہ با دته بشیمام ویل کېدلا دا د نبی علیہ السلام رضائی رونو خويندو مورخین ذکر کوي چې لس زنانوي مکی تا په خرو باندې په سورلو باندې رالی د دې د پارا چې مکینا سماشومان بوزي او اغوی ته پي ورکی او پاغي باندې سعوز او بدلاخلی خپل زندگی په تیری د نبی له سلام د رضای مور حلیمه سعدیه په خپل ذکر کوي دغه وخت بارانون نو قات سالیوا ماشومان کمزوري او ساروی چې او اوی با شړو تلالل او چې خېټه تش خېټه به واپس رالل نو مونږه سورلو باندې چاغه خري وي زو زما خاون او سنور ملګری دار روان شو مکی ترالو یکم ورځ یو کم ټیم مونږ مقرر کړو نو زما هر ملګری ځان له یو ماشوم پیدا کو دا خو قبیلونا قومونا چې دا غوي مونږ تاسو سلم لاویږي سپیسے ملاویگی زگر زدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم معشومو زماده ملګری د خال را لې تپوس به او کو یره د پلار خو وفات دی وې دې موږ نبوزو زکه معشوم به دې د پاره بوته چې د پلار به موږ سره احسانات کوي هدیه تحفه برا کوي تنخواه برا کوي وې ټولو ملګرو ته معشومان ملاو شو امام دا نبی علیہ السلام معشوم دیو پرې پرخو او چې کم وخت زمنګ د واپسې او هغه پوره شو ماته معشوم ملاو نشو نو ما خپل خاون حارث ته ویلې چیرې زه خو شرمېږم چې ټوله ملګری می معشوم پلاس رواني او زه خالق اگزم کله خو هم دغه د عبد الله یتیم براوچت کو دومراغه همزول سره بم سیالی برابر وی
او بس ټیک دا چې ته په خوشاله بس ذات راواله. د نبی علیہ الصلات والسلام راغستلو چې زما غیږ د خیر او برکت نه ډکیدلو. د دین مخکې د خپل بچی خپل معشوم د پاره زما پسینه کې پي نو، او نبی علیہ الصلات والسلام داغه دراغستو سره دومره پي به الله پیدا کول چې زما خپل بچي او دارزائی بچي جناب محمد رسول الله وای صلی الله علیه وسلم دوی به مړېدل. زمنګ هغه اوګو کمزوري او ټا پخرا آب د نور امزولو نمخ کې د نور د سورلونه به مخ کې روانه و. ملګرو براته حلیمه د تا کوم سواغه سورلی ده قبل را ما وې دا هغه سورلی ده. هغه اول شپې نه اول ټیم نه چې کم برکت مونږ محسوس کو هغه ټولو ته پته ولګیدل چې دا یو لوی شان والا معشوم دی. داغه نه پس چې بکلا کلی کې زمونږ ساروی د سر نه واپس رالل دا هغه کې به دومره پيو چې اخلاصولو بنو. نور بخپل غلامانو ته غوسه شو چې تاسو هغه ځای کې ساروی سره وای چې کم ځای کې دوی سره دي څومره ډېر پي کوي څنګه ساربدي او تاسو د سارو خیال نه ساتي. نبی علیہ الصلات والسلام معشوم والو د دغه رضای رور خور سره به غړي بيزي سرولې داسې خوشا د کورونو یو پیری ساروی سره پدې کې د یو قول مطابق د خپل خور یاروري کور ته خوراک پسې را لېګلې یا دا شان نبی علیہ السلام یو طرف ته ساور اړولو پسې تلې دي. دو کسان رالل دو ملکان ملائکی رالل د انسانانو په شکل کې یو بلته چې دا یو دی او دا دی. نبی علیہ الصلات والسلام ورا سملاو او پسینه باندې ورل چاړه کې خدا او زړه د نبی علیہ السلام راوېستو او هغه کې داغه اپریشن او صفائی وکړه. د یو روایت مطابق هغه کې یو تور شی او هغه تلری کې وزار کې حظ الشیطان. صحیح احادیثونه چې کوم ثابت دي د نبی علیہ الصلات والسلام دو پیر شق صدر شوی هغه رور خورې په منډه باندې لاړل. دغه رضای مور حلیمه سعدیه ته وایي چې محمد چامړ کو. دغه حلیمه سعدیه د خپل خاون سره په منډه منډه راځي چې ګوري نبی علیہ الصلات والسلام دا سه حالت کې ولال دی چې وینه ته تختیدلې ده او زیل رنگ کې دوی وسه ملاو شوې سوې دو کسان رالل زیرا سملولم او دا سه قصه وا د نبی علیہ الصلات والسلام شق صدر شوی دا خزو خاون او یریدل چیرې دا معشوم را نسوک مړ نکی بیا به مور د دې مور ته بس جواب ورکو. بس کال دوا پس دې روان کو د خپل مور خاله امینه خاله او ورته د خپل معشوم دې دا سنبال کوم په د باندې یریګو وی ولې بس وی کیسه نه کولا وی اخر وجہ چې کله ورته واقع بیان کړلا وی زئی زما د بچی به الله حفاظت کوي. د دین مخکم ډېر واقع راغلي دي راهبانو دې کتلې لیدلې دي او دې چې کم کار د پر الله مقررین او هغه ذات به حفاظت هم کوي. نبی علیہ الصلات والسلام دو پیر شق صدر شو چې کله سلور کال کېدل د نبی علیہ الصلات والسلام د مور په خېټه باندې دویم میاشو چې پلار وفات شو. په سلورم کال باندې مورم وفات شوله آمینہ بنت وهب. نبی علیہ الصلات والسلام د خپل نیکو عبدالمطلب په پرورش کې او داغه په تربیت کې دې نیکو سره دومره مینا کولا چې نور د عربو قاعده داوی چې خاص وختونو کې خپل بچین وسیم اچا خپل نشیتللې او خلوت جلوت په هر حالت کې نبی علیہ السلام د سره ناس او دیو په خوشاله دو. عبدالمطلب د قوم مشرو د بیت الله
د دیوار سره باغه د پاره یو خاص بستر خوروا چې پاغي به بل څوک نشو کې ناستلې نور ماشومان باغې ته نشو نږدې کېده نبی علیہ السلام ماشوم او رابله پاغه بستر به کې ناستو چې کله به دا نکرا وته ترونو براخه د لاس نه دی خواشه نکبه پرې دی د یو خاص شان دی او ډېر مینه به وسره کوله املا به ولا ټپولا چې دنه به الله ډېر لوی کار اخلي د الله رب العزت د طرفنا منظور وا چې نبی علیہ السلام اتو کالو تر رسیدو د سر دغه سورې خپل نکاح عبدالمطلب اغم وفات شو خو هغه وصیت کړو خپل بچی ابو طالب ته چې د دې محمد صلی الله علیه وسلم به خپل بچو په شان خیال ساتي او ابو طالب دا د نبی علیہ السلام د پلار سکر ورو نور ترونه او خواغه ناسکو او دا د نبی علیہ السلام سکت رو نو ابو طالب په پرورش کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لې ابو طالب د سره دومره مینوا تر هغه پورې به ډوړې نه خړلا تر سو پورې به چې ډېر اغوخته نه وې زما بچی ته आवाज وکي چې کله به بچی आवाज خوراک تکې ناستل نه به مړېدل او هغه خوراک به چې نبی علیہ السلام به سره کې ناستو ډوړې به سیوام شولا نو بیا به आवाज هغه ډوړې ته نه پرې خدل ها چې کله دا حالت ولیدو ماشومانو کې عام هرسوي چې کله به هغه ډوړې ته کې ناستل هغه به زر زر نو بیا ورلا ابو طالب خوراک جدا کوي را دی ما نور ماشومان د دنا ور ټوپکې په خوراک باندې اخلي دي نور ماشومان چې به سحر پاسېدل نو هغه وسترګې رګندونو نډکه ویخت شيګر نبی علیہ السلام په باره کې سیرت ذکر کړي چې خوب نه به نبی علیہ السلام پاسې دو اکحل العینین سترګې به تورې وي تابې چا په کې رانجل غولي ویخت به غړو د الله رب العزت د طرفنا یو طرف ته یتم در یتم معنا د پلار نه یتیم د مور نه یتیم د نیکه د هغه شفقت نه محروم او بیا پر سره دغه تر دو موافقت او مرافقت نه محروم شو چې کله د هغه عقیده جدا شولا خو بل طرف ته د معشوم والینا د نبی عليه الصلاة والسلام داسی او پالنه وا چې داغه په لمن باندې تر مرګ پورې چا صداق نو ثابت کړي نبی عليه الصلاة والسلام چې کله لګ لوی شو لا بلوغ ته نه رسیدلې تر ابو طالب په سفر د شام باندې تو واقعیا دا چې کم راهبو بحیرا راهب داغه واقعیا علامه ابن کثیر ذکر کړي چې عام د عربو قافلې په دغه ځای تیرېدلې او دا راهب په خپل عبادت کې مصروف او مشغول وو د وخت پس دا قافله چې تیرېدله د قتل د دې قافلې یو جدا شانو خپل نوکر اولېګو چې د عربو دې قبيله توایا چې زمونږه راهب تاسو له ډوړې کړي را خو شرط بدای چې وړونه ترلوي چې څومره یو کسبم نه پرې دی ټول به خوراک ته حاضرېږي هغه دعوت قبول کو خو حیرانو چې مونږ خو به مخکم په دې لار تیریدو او دغه څنګه نه دی کړي نبی علیہ السلام د عمر نکمو د دوخانو سرولو تاسو کوي ته پر خو د ټول خوراک لرالل دی خوراک ته ګوري او راهب دی یو کس ته ګوري بیا ویره تاسو کې څوک پاتې دي تاسو خو پوره نه راغلي ویره ټول راغلي وینه څوک یو ماشوم په خیره سارو تا هغه ماشوم راولې ازما شرط دا چې تاسو به ټول ما سره ډوډۍ خو زواله خوشاله نبی علیہ الصلات والسلام چې کله رااله او دې راهب هغه ته قتل د نبی علیہ الصلات والسلام چې کوم علامات هغه ولیدل نبی علیہ السلام ته ایتانه زسه تپوسونه کوم باللات والعزى د لات او د عزى په نوم باندې تانه یو څو تپوسو کوم صحیح جواب براکه هغه لا تقل لات او عزى نبی علیہ السلام د لات او عزى په نوم باندې تپوسونه نه کې فوالله ما ابغضت شيئا قط بغضهما الله قسم د دینه می زیات یو شی نه دی بدی شوی سمره چې دا خبره ما باندې بد لګي چې په نوم د لات او د عزى باندې د پیرانو بزرګانو باندې
ناغپیرو تبیا فبالله الا ما اخبرتنی ستاره په الله قسمی چې ما به خبره نبی رسول الله می بشک خبروم بری افصل ما بدالکا تپوسونه به تکول نبی علیہ السلام به جواب ورکاو چې بهیرا کم علم او داغه موافق ټول جوابونه بیا خاتم نبوت چې کم کتابونو لیکل او د نبی علیہ السلام په وګو باندې د نبوت یو مہر لګیدلو کزر الحجلا پشان د بټنې د واسکټ د کوټ باندې یا پشان د اگې د کونتره باندې یو مہر نبوت او چې د راهب هغه تو قتل او حالات اولیدل نو هاذا سید العالمین هاذا رسول رب العالمین بعثه الله رحمتا للعالمین ودا سید د ټول عالم دی د بهقی روایت کې دا راځي او هاذا رسول رب العالمین دا بد رب العالمین د طرف نه استاد وی او دا د ټول عالم د پاره الله رب العزت رحمت را لګلې او ما قتل چې ډیر روانو د په سر باندې بوریز ګرځیدله دا واقعا تقریبا ټول مورخین ذکر کړي خو علامہ محمود شاکر چې کله دا ذکر کی نو منکرون جدا د سند په لحاظ سره دا داسې سم مستند نه ده ها نور روایت د دې مؤیدات شته د نور راهبانو او داغوی خبره خو د دې خپل سندن چې کم دی هغه کمزوري ده د نبی عليه الصلاة والسلام د پیدایش او د ولادت نه رستو چې کومه زندگی وا اغم د الله رب العزت په خصوصي رحم و کرم باندې نور ماشومان چې کومه لوبي کوي کومو محفلونو کې زنو نازیبا کارونو کې شریکيږي نبی عليه الصلاة والسلام هغه کې چرته هم نه دي شریک شوی یو پیری نبی عليه الصلاة والسلام د نور انزول سره سګټه راغونډولې چې عام ماشومان سلوبي کوي د نبی علیہ الصلات او نور ماشومان لنګونه د عربو کمیسونو لوی لوی لاندې ته لنګم تاو کړي لنګ کولاو کړي وړو کې ماشوم دی ویلا کمنی لاکمن ما اراهو لکمتن وجیاتن زدا سراخ کړي شوم په سخت دکیرا کولو جټکیرا کو ما ته ویل شد علیک ازارک لنګ کلکو تاړه وای داغه نه پس مالنګ به چرته کې کما شوم مزما لنګ نه کولاو شوی او چې کله د کعبه هغه مرمت کې دو جوړېدله او د نورو ځوانانو ماشومانو سره نبی علیہ السلام غټي چلولې او غټي ګرمي وي هغه وو تخپل د لنګ صادر دوګي د لاندې کو غټه به په پاسه کې خودلا نبی علیہ السلام بدا سره وللې تر ورته وی عباس چې تم دا لنګ کولاو کا چې لنګ څنګه کولاو کړي فخر ماشیان علیه بیهوش را پریوتو سترګې دا سره وېستلې اسمان طرف ته قتل چې څنګه هوش کړاله وې ازاری ازاری زمالنګ زمانه تاو کوي د صحیحینو د بخاری د مسلم حدیث فشد علیه ازاره هغه لنګ ته تاو شو نبی علیہ السلام چا په ماشوم والی کې داسې نه دی لیدل څنګه چې عام ماشومان به پردګي کوي بربند کله لامبي کله لوبي کوي نبی علیہ الصلات والسلام فرمای ما هممت بشیء مما کان اهل الجاهلیت یهمون به من النساء ما چرته ماشوم والی کې داسې قصد او اراده نه کړې څنګه چې عام دو خلقو د ځوانانو کمی ارادي وي مگر دو کرت ازماز لکی او خبر راغلی و چې دواړه کرت از الله ساتلې ما وای چې کله به مونږ غړي بيزي او سرولې ځکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي ما من نبي الا وقدر الغنم یو نبی دا سنده تیر شوی مگر هر یو نبی غړي بيزي سرولې دي دا الله رسول تام سرولې دي نبی عليه السلام فرمایي ما به مکی والاو د پارا داوی ګډي ویسي په چند پیسو باندې خلا قراری تا په یو قراری تو انو ټکو به ما سرولې باندو کې به د ګړو بيزو سره
خلق پاتې کېدل. ما یو ازما ملګری برا کوشو چې مکه کې نن د فلان کیو د فلان کې واده ده. وینځه بغړېدلې، تمبلونه بغړېدل، پروګرامونه وو، کیسه به اوی کولې. ما خپل ملګرو ته یو پیری وی چې تاسو زماره سارو ته ګورئ او زم دا حالات معلومه ګورم چې څنګه حل لې. چې کله زه دوره مکه ته د کورونو د مکه ته رانږدې شوم، پما خوب غالب شو کې ناستم پاغزه ود شوم او د سحر نور باندې ز پاسې دلې ما مخ کې پاسې دلې نه. هغه ټیم کې لا معشوم دی، نبوت چرته منځونه چرته دي. د سحر نور سره نور په ما ولګي زرا پاسې دم. دارنګي بل کرتا هم داسي دواړه کرتا الله رب العزت ساتلې ما. دارنګ د نبی عليه الصلاه والسلام په باره کې ذکر کړي نه مستلم سنمن قطو. نبی علیہ السلام چرته خلق خبا د ماشوموالي نه تر ماشومانو نواله تر بوډاګانو پورې ټول به بوتانو ته سجدي کولول، جوختول ځان سره داغه عزت کول، لاس راخل. نبی علیہ السلام مستلما لازم یو بوت تلاش نه دی وروړي چې ته زما ماشوموالي کې الله رب العزت داغه حفاظت کړو. او نبی علیہ الصلات والسلام په هغه آیاتو په هغه میلو د دې مشرکانو کې چرته نه دي شریک شوی. بیا نبی علیہ السلام د جاهلیت د خلقو د جاهلیت دور کې هغه د نبی علیہ السلام عمر بالغ شوی دی، 60 کالو عمر خوشاده پدا کې حرب الفجار یو جنگ انخته او د کافرو د جاهلیت په دور کې نبی علیہ السلام د خپل ترونو سره پاره کې تله او غشي به ورکول او پاره جنگ کې شریک شوی. بیا حلف الفضول دام نبی علیہ السلام تعالی نبوت نه دی ورکړی شوی. دارون ندوه کې خلق راجم شو او دا وعده او لوز یو کو چې 50 ظلم کیږي موږ به داغه ملګرتیا کو. هغه ته حلف الفضول ویل کېدو. نبی علیہ السلام وی پاگے کے زم حاضر ما او پا زدا نخو خوم چی ما دا پارا دی سرو سپین قیمتی مالونه وی او زر دا دغی ندوین او دا دغی جرگین پاتی شوی وی او پاگے کے دا خبر وا چی چا سر ظلم زیادے کیگی منگ با داغم ملگرتیا کو مرست بے کو او داغ امداد بکو. نو دا حرب الفجار نسالور میاشت رستو د نبی علیہ السلام د بعثت نشل کاله مخکې معنی د نبی علیہ السلام عمر هم لا شل کالو. د ذی قعده میاشو د کوم چې میاشي شروع د ذی قعده هم دغه میاشو د اختر پسې چې کوم میاشي پدې کې د حلف الفضول شوو. او وجه داوا یو سړی مکی ته راغلو او څه سودا یې کړی و، نو دا غزه یو کس په زیاتې کړو، پیسې نه ورکولې، انداز طلب کړو. بیا هغه جرګه شو مکی والا او دا قسمونه وخړل چې دلته چا سره زیاتې کیږي نو داغه به مرسته کو او داغه سره به موږ ملګرتیا کو، داغه سره به ودریو. بیا دې په باره کې ډېر واقعیات راغلي دي چې کله دوی چا چغواله چا سره ظلم شوی دی یا اصحابہ حلف الفضول، نو دوی بخپل سرونه قربانول خراتلل با او داغه سره به ودریدل چې چا سره به زیاتې شو صرف باغه دغه یو आवाज وکړو. دغه جرګه کې چې کم خلک شریکو اوی به فورن تور راځي او سره په سب کې داسې ودریدل، ټول به سب په قطار او په قسم به خواړو چې سو پر ما کې ساوي د زبستا ملګرتیا کوم واستاله طرف نه دغه ظالم سره جنگيږم. سړیو په خپل مجبور شو چې ټوله مکه مشران بزرگان زما مقابل کې ودریږي. نو پدې باندې ډېر کیسې حل شوې. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنہ د ولید ابن عتبہ ابن ابي سفیان هغه سره سه اختلاف را لې، دغه والی وخت زور چلے دو. حسین ابن علی زما حق براکه هغه نو ورکاو، په الله قسم زب اصحاب الفضول تا چغو وهم او هغه به زما سره حاضرېږي. چې کله دا خبره کړې و
او هغه خلکو اوریدلې وا یو اریو بدا قسم خوړ عبد الله ابن زبیر وای او د ولید ابن دغه ولید سره خوا کې او ولید ابن عتبہ چې په الله مې د قسمی کې حسین ابن علی دا چغواله وي زبداغه سره سب په سب درې تورو باندې پلاس کې مسوره ابن مخرمه ذکر کوي کما ته دا خبره رسیدلې په الله قسم چې زبداغه په صف کې ولاړ تورو باندې پتا په سره ایستلې چې سو کسانو دا سویلې ولید ابن عتبہ په خپل مجبور شو داغه حق ورکو نو دار جاهلیت دورو خو جرګه شوی و او نبی علیہ السلام په دې جرګه کې حاضر او نبی علیہ السلام د نبوت نه پسم وی که اوس ما ته څوک هغه आवाज وکي چې اصحاب حلف الفضول اوس بم زه حاضرېږم او داغه مظلوم بدلا باخلم د نبی علیہ الصلات والسلام عمر چې 50 کال ته ورسېدو نبی علیہ السلام بشام ته تجارت د پاره ته الله رب العزت بخیر برکت د سره لګو خدیجہ یو انتہائی نسبدارا حسین جمیلہ انتہائی مالدار زنانو انو د خدیجه الکبرى او د عربو سردارانو بدا خو خولا کاش چې خدیجه مون سروادو کی او د هر چا دې طرف تسترګي وي نبی علیہ الصلات والسلام په باره کې دې خبره واوریدلې نو خپل غلام میسرا هغه اولګو چې محمد ته وایا صلی الله علیه وسلم چې زما مال هغه یو سی تجارت پیو کې شام تلال شي نبی علیہ السلام پس خاص اجر باندې چې د اوخ قلوس بچي وته ویل کیږي د خدیجه الکبرى د پاره 2 سفر شام ته کړی وي او د خدیجه الکبرى غلام میسرا هغه بل دې سره ملګرو نبی علیہ الصلات والسلام یوونه لاندې کې ناستو بیا روان شو یو راهب د میسرا نه تپوس کې دا سړی سوق دی ودا محمد ابن عبد الله د مکی فلانکی نسب والا ودا دې ونه د لاندې ناست نه کړي مگر نبی دمه کړي دا او دا سړی ماته لوی شان والا انسان ښکاری ها خبره مې سره په ذهن کې واچولا چا سر به نبی علیہ السلام کې ناستو دا هغه د اخلاقونه با د نبی علیہ السلام د اخلاقونه به متاثر کېدو لږ وخت کې په ډیره ګټه باندې د خدیجه الکبرى د مال سره واپس رااله هغه چې هغه برکت ته وکتل او د میسرا هغه خبرې چې کم راهب ویلې وي د خلکو نه اوریدلې د نبی علیہ السلام سره یو ځای سفر کړو نو ډیره زیاته متاثر شولا او په خپل نبی علیہ الصلات والسلام ته د نکاح پیغام لګلې دی نبی علیہ الصلات والسلام چې کله خپل ترته ویلې دي هغه پکې انتظار نه وکړي وي د پسې خو سرداران د مکی لوی لوی خلق د خدیجه الکبرى طرف ته ګوري چې دا موږ سره وادو کی نبی علیہ الصلات والسلام عمر 50 کالو او د خدیجه الکبرى عمر 15 کالا یا 40 کالا د نبی علیہ السلام اول وعده د خدیجه الکبرى سره شوی او ترسو پورې چې دا بیبي ژوندۍ و نو بل وعده دی باندې نو کړي او د نبی علیہ السلام ټول اولاد سوا د یو بچی نه ابراهیم نه چې ابراهیم بچی هغه د ماری قبطی نه پیداو نور د نبی علیہ السلام قاسم طیب و طاهر دا د نبی علیہ السلام زامنو زینب رقیہ ام کلثوم او فاطمه دا سلور د نبی علیہ السلام نونوي دا ټول د خدیجه الکبرى نه پیداو پټولو کې مشر قاسمو بیا طیبو بیا طاهرو د نبی علیہ السلام مشر لور رقیہ بیا زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بیا فاطمہ الکبرى د نبی علیہ السلام چکلا خدیجه الکبرى سره وعده شو د نبی علیہ الصلات والسلام هغه عمر چې تقریبا 15 کال عمر ته نبی علیہ السلام ورسېدو په هغه ټیم کې د بیت الله
د جوړولو اراده وکړه قریش او عربو د مکی او سرزمین اوسیدونکو خلکو. د مکی والا خلک هغه چرته د ګټو لوټو خټو آبادی نه ولیدل، نه پدې کې چې توسیدلیو. مکی والا عام خلک چې هغه و صرف په خیمو کې ژوندو، ټول اشعار چې ګوري دا، ټول تاریخ چې ګوري هغه دغه اراده وکړه چې د الله رب العزت دا کور بیت الله دا جوړول غواړي. د جوړولو طریقه چاله چرته ورتله. اخو ابراهیم علیه السلام 100 زره کال مخکې او اسماعیل علیہ السلام د غټه او د خټه نه جوړ کړي و. عربو له غټه خټه لګول چل د سر نه ورته. او بیا یې چې دا جوړ کړو ځا غټه خټه اولګو چتی کړو د پاسو په سګدو آلته هونه خیر خیریت ده. پاغه علاقه باندې ونه چرته دي، لرګي چرته دي، چت پر سن جوړي. دیو جن دا غوي زیات کور بخیمه وا د سرمنو به سيوبر سره ګندلې پای کې باغوي جون تیرا. نو ډیر موانع موجودو د بیت الله د جوړولو نه، خو اراده کړي وا چې د الله رب العزت دا کور دا به جوړو او دا به تازه کو. اول لوس ټولو دا وکړو چې د یو بل سره وعده بداوي چې پدې کې به هغه مال لګاو چې هغه بالکل بے شک او بلا شبهه پاک وي، حرام یو روپۍ پکې نه وي. او داغي وجم مورخین دا ذکر کوي چې یو کس یو غټه کې خود را یا راغستله، هغه ټه د لاس له دکور کړو په خپل ځبانه بیا ولګیدل. هغه یاد ساتي الله په خپل کور کې حرام مال نه پریدي. وی چې سبا د ټولو په مخ کې شرمېږي. نو اوس نو واوري چې حرام مال کم حرام مال، لا مال من مہر بغي ولا مال ظلم ولا مال ربا. نبر کنجری باندې ګټلې شوی پیسې عربو عام دا کول خپل وینځي به چلولې، بعضی پکې وداسي هغه باندې پیسې اغستلې. ویات ساتي د الله په کور کې به دغه روپۍ نه لګي. دویم حرام مال ودارې لا مال ظلم، د ظلم پیسې په پدې کې نه لګاو. دریم وعده بدای چې د سود پیسې په پدې کې نه لګاو. د عربو سره نه اسلامو نه دینو نه قرانو، نو په دې اصول باندې مال ډیر زیات کم پیدا کېدو. او بهر حال دوی پیسې را جمع کړلې. بیا وی چې دا اوس جوړو، نو دا چې موږ اول د جوړولو بسکو ډیر پاره بچت څه پروګرام کو. د روم بادشاہ داغه یو لوی کشته یو بیړۍ په هغه دور کې چې هغه پکې غلې او لوی کارونه کول. په دریاب سمندر کې را روانه وا چې جدې تر اور رسیدله. الله تخوا چپی واله په وچ باندې وښته په جده کې. او دې ته هغه معلومات وشو، یو نجار ترکان هغه سنبالولو جوړولا. ویرا پلان کې دې کې دومره لرګي او دومره تختې پیدا شوي. وی شاید چې الله زمون کار رواني او د خپل کور جوړولو سره پروګرام کوي. کسان اولېګل او هغه کیشته هغه تختې هغه واغستلې په حلال مال باندې. ویره د دینه پس دا ګټه خټه دلته خو څوک چا جوړ کړی نه دی، د سر نه لیدلی نه دی چې ګټه وسنګ دی یا وسنګ لګي. غلامانو کې یو قبطي غلام رااله، ایخو به غلامان غستول خرڅول. یو قبطي غلام رااله چې دوی دا خبره کول هغه زما په خپل ملک په خپل علاقه کې کار صرف دار چې ما ور ګټو خټو آبادې کا. وی شاید چې الله زمونږ په دې کار باندې رضا دی او د خپل کور د جوړولو سره پروګرام رواني. تختې پیدا شوي، معمار پیدا شو، او مالم چې صحابه پورې موږ را جمع کړي. خو بیا د جوړولو د پاره قرانول ضروری دی چې کم آباده سنا سو کم دیوالونه وو هغه ته چا لاس نږدې کولې شو. لګ مخ کې تاریخ دا برهه تیر شوی چې چا د الله کور ته صرف پکګه سترګه کتلیو، ته اتیانو سره الله زره زره کړیو. بیا خو دوی د بیت الله مجاورینو من جوارانو دوی ته خدای شان معلومو که کافر او جاهلان ولی نو، خو پدې پویدل چې د الله کور ډېر عزتمن دی. دیو جن حرامه پیسې پکې نه لګولا. نن جمعات جوړیږي نو دا فکر نه چې حرام مال له که حلال له.
د سود پیسې پکې لګئی، حرام ناروا پکې لګئی، بیا چې کله زه پردیس زه پکې راګیر کی یو انچې پکې پردیس زه ګرشه یا جمعات کې موز نه کیږي، یا هم سرکاري زه د حکومت هغه به تپوسه ګر کړي د پاغیم بیان کیږي، ظلم ولکه اجازت اغسلی پردیس زه اسه ګرول د حرام دی، دارنګ حرام پیسې هغه کې لګول پای کې بیا موز نه کیږي، کافر خدای وعده کړو چې حرام پیسې به جمعات کې نه لګو، نو چې کله اسباب پوره شو هر څه د جوړولو پروګرام برابر شو، اوس دورا جوړولو د پاره مخ کې ورانول پکاري چې کم دیوالونه وو نه هغه ته چا لاس نشو نږدې کوله. ولید ابن مغیره چې کم د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ پلارو مشر سړیو په مکی والاو کې فی زما عاصم عمر زیاد دی او زرا تجربه کوم اول الله نه سوالو کو فی الله تا ته پته چې موږ ستاره کور دا ګټه کنهړو د دې لپاره نه غورځو چې موږ ستا کور وران کو، مگر په دې نیت دا ګټه نړو چې الله د دین خسته آباد کو. بیا بر دیوال ته وختو چلان دی ګوري څنګه یو اجدها مار دی چې دې په یو ټوپ باندې دیوال را دنګلی دي، هغه به چې څوک ورخاره کېدل او په فرش کا بیا هغه پټې دو سړی هم ترا تختې دو. ویره الله نه دی خوشاله، الله زمونږ نه په دې کار باندې رضا نه دی. وی ټول الله رب عزت تر شپې او جاړي د الله نه سوال وکي چې موږ ته الله سلار اوخی، هغه جاهلیت د کفر په دور کې د الله نه سوال کوي، او سحر چې دوی کله راټول شو او راغون شو او دا بیت الله په خوا کې ودریږي، نو حجاز طرف نه یو لوی مارغر اوچت شو او دغه مار هغه د 60 نه ونیو د ټولو خلکو په مخ کې هغه اوچت کو، ټول خوشاله شو چې الله رب العزت کیشته جدی دریاب راوښتل سیټتا، قبطی غلام الله د کم زین راوستو او چې کم معنی او مارغ اجدها هغه الله اوچت کړلا. اوس الله خوشاله دی چې موږ دا کور جوړ کو، خو بیا به ګټه سو ورځي. بیا غ ولید ابن مغیره چې کله بار وروخته یو ګټه راوچت کړلا په یره باندې هغه ښکتا، نو خلق لاس نه نږدې کوي او ته راځي کنه وینا ته سمنګ سبا پوری ګورو چې تاسو سره سکیږي، هغه یو ګټه را کو زولو نه پس خلق واپس شو. شپه تیر شلا بیا سار رااله چې وی قتل ولید ابن مغیره بچو، شاید چې الله مونږ ته نه غوسه کیږي په دی باندې، او راځي اوس دا دیوال را غورځو وینا ته بیا مخ کې شو تاسو سره د خپل بچی مخ کې شي، شاید چې ابراهه پشان اوس در باندې شروع کی. ولید ابن مغیره د خپل بچو سره بیا چې کله دیوالونه نړول شروع کړل ټول خلک شروع شو، او دا غې نه پس بیت الله هغه وران کو، دیوالونه ترکم بنیاد ابراهیم علیہ السلام یې خو دیو ترغه پر راو رسیدل، او بیا داغه امارت شروع شو. نبی علیہ السلام په دې ګټ وړو راوړو کې په دې جوړولو کې نبی علیہ السلام شریکو. چې کله هغه زیت اور رسیدل چې کم کې حجر اسود لګي، دغه ځای کې دوی اختلاف را لې، یو قبیله وې دا شرف به موږ حاصلو، بل وې دا شرف به موږ حاصلو. په دې باندې قومونه په خپل میاس کې په اختلاف او په جګړه باندې شو. یو قبیله کور تلاړ یو خانه کې د وینو نډک کو او پاغه کې لاسونه کې خدل او یو بل سره لوزونه کول چې دا یو کلک قسم د عربو چې زمونږ وینو په خانکونو کاسو باندې توي شي، خدا ګټه زمونږ بل څوک نشي لګولې. عرب په مال دولت نه خپکېدل، په حسب نسب عزت باندې باوي ځان وجو، هغه غیرت هغه پکې انتهایی زیاتو. عرب پس اوس چې کم پاوي کې غیرت ته اوس سره د فحاشي عام شوی د پکې غیرت لګ دباو شوی دی، نور پاروي پس شاته تر گاډي ارونو وه ته بیا خپل تماشا وینه نشي برداغي کې داس یو کنیکشن نه چاغه الټا شي نو بیا الټای ادا پرې دلته نږدې دی چې څومره غیرت مې ای کې دا شی ډیری ایمان سره ګورو اراده چې سره وی ګورو بس یو بل یو بوج نینو. نو عربو کې دغه جاهلیت ډیرو، هغه وینو کې لاسونه کې خدل زمونږ وینه به تیږي، خدا ګټه زمونږ بل څوک نشي لګولې. دغه جنگ جګړه وا
دې کې دغه بیا مشر ولید ابن مغیره یا یو بل مشر هغه ورته وایي چې دې لپاره څوک حکم مقرر کړي فیصله وکړي ورنه تاسو به ټول یو بل تباہ کړي وی بس فیصله په دې باندې را تر دې خبره نه پس څوک په دې لار باندې اول راخکاره شو هغه بلا غټک دی دا خبره کېدله دې کې چې ګوري جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راخکاره شو ټول چرکله جاء الامین جاء الامین الصادق الامین د ټول اتفاق سره هغه داسې انسانو چې د چرته په عمر کې دروغ نه دی ویلي د چرته چا په خاندان نه کړي چرته چا زلت درد نه رسول هغه خپل خو سکه دشمنم په دې باندې اقرارو په دې اعتراف او چې نبی رسول الله صادق الامین ټول په دې باندې خوشاله شو چې دا ګټه وبس دیک دیا بده فیصله کوي نبی علیہ السلام چې زما فیصله ته ګوري یو غټ ټاټ صادر راوړلې شو هغه ګټه پاغه ټاټ کې خودلا او ټول قبيلو ته تاسو دا پلوونه غیر چا پیر نه صادر اونې سي چې دا قوم اتفاق راشي مشر داوی چې هغه کوشش داو کې چې زما قوم اون جنگي خلق د اختلاف نه بچي د بی امنۍ نه بچي د فساداتو نه بچي کلو لا مشرانو لا علماء لا سیاسی لیډرانو لا دا پکاروي چې زما قوم کې کم اختلاف دی چې اختلاف ختم شي کوم نقطه دا اتحاد دا چې پاغه باندې قوم یو شي بدامنی او فساد ختم شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه عظیم قائد دی دا سیم کولش داسې یو طرف ته کېنه بس زما فیصله دی به اوچته کی دا بل قوم خو خبره منلې ځکه چې د فیصله ته خو ویلیو خو ځکه خو به داغ پاتې کېدل لیکن هغه یو غوساو کینه خو بخامخه پاتې کېدل چا به دته ترخزو ولا چا به دته یا تاسو ټول کې خپل قوم ته اجازه دی جګړه موږ به اوچت کو یا به صرف زو اوچت کم نه ټول قومونه صادر نسی مشران او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل لاس مبارک باندې هغه غټک دی چې هغه ترنن دور پورې باقی دا الله دې تر قیامت پورې باقی ساتي صدور کې کرامتا وړي و کرامتا چې یو ظالم قبیله وا شل کالا یا اویا کالا هغه د بیت الله نه تختولې وا بیا راول شوی دا زکه اوس داغه نه جدا چې کوم حجیان تری دی هغه لیدلې دا الله دې مونږ تم اوخی خو وستل شي او هغه چې و نقل کړي او د یو ځای نه بل ځای ته نو یو هغه اثر هغه موجود دی او تر قیامت پورې به موجودي او الله دې موجود لري او بل د نبی علیہ الصلات والسلام عظیمه معجزہ زمزم سره نبی علیہ الصلات والسلام خپل لاړې مبارک یو ځای کړی وي او هغه د نبی علیہ السلام د لاړو فضیلت ارچاته چې څوک د زمزم وبس کی تر قیامت پورې هغه فضیلت هغه ته ملاويږي نو حجر اسود نبی علیہ الصلات والسلام هغه رکن په خپل الله سبحانه کې خودو د قوم جګړه د قوم اختلاف تنازعات پاغه باندې ختم شو او د اتفاق اتحاد پاغه باندې رااله نبی علیہ الصلات والسلام سلویخت کالو ته چې عمر نزدیکیږي نبی علیہ السلام فرمای حبب الی الخلاء ما تا د خلکو نه ځان له ناس ته دا غوړه شولا زبا چې ځان له ناس ته ما زبا ډیر زیات خوشاله د مکی په خوا کې چې کم غرو پاغه کې غارو غار حرا یو غار سورو چې نبی علیہ السلام د هجرت په وخت کې د ابوبکر صدیق سره پای کې پناه اغسته وا هغه غر لګران دی هغه ته خطل ګران دی کم حضرات چې تری دی هغه لیدلی دي عام نن سبا پدې کیسټو کې پته لګي چې هغه داسې د غر په میس کې دی پنیمه کې غار حرا اسانو نبی علیہ الصلات والسلام لوا خدیجه الکبرى توخه تیار رکړلا نبی علیہ السلام بلس رضی شل رضی میاشتې پورې پاغه غار کې ناسو دا سوچ وکاو چې الله زما د قوم بسکی د خلکو بسکی د تیرونه بسنګ وضو حبب الی الخلا
نبی علیہ الصلات والسلام په دغه حالاتو کې نبی علیہ الصلات والسلام به خوبونه لیدل. د دین مخ کې چې کله دا بیت الله جوړېدو او دوی سره پیسې کمې شولې نو صحیح سیر کم کړله، هغه چت کم شو او بار سره دیوال سي سپات شي چې ته حتیم ویلې کی وی بیت الله چت دې کم شي، نیم دې جوړ شي، نیم دې پاتې شو، حرامه پیسې پکې نه لګو. حتیم بار شو. بیا نبی علیہ الصلات والسلام عائشہ صدیقہ ته فرمایل، د بخاری او مسلم حدیثو چې کله نبی علیہ السلام د اسلام فتح وشوي، مال دولت ډیر شو، ولولا حدثان قومک بکفر لنقصت الكعبه وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وادخلت فيها الحجر. حجر اسود بهر پاتې شو ځکه نفقه او پیسې کمې وي، داغه یو طرف ته پاتې شو، دوی نیم طرف د بیت الله آباد کړ. عائشہ ته فرمایي کچر استاد قوم نوې اسلام کې داخليدون کې نوې او کفر او حالت نږدې نوې تیر شوی، نو زما زله دا غواړي چې دا بیت الله ما بیاس پړدلې وران کړې وي او په هغه طریقه می جوړ کړې وي چې څنګه ابراهیم علیه السلام یو دروازه مشرق ته یو مغرب ته، په یو دروازه به خلق دنه کېدل، په بل به وتل، او حجر اسود به مې دې کې دنه داخل کړي وي. خو د دې وجنا دا کار پکار دی، خو ځکه نه کومه چې دا خلق با نوی اسلام والا دی، اسنو چې زنو په ځل کې خبره پیدا شي. مطلب کله کله یو کار جایز وي، دینه یو نقطه معلومیږي یو کار جایز دی، خو خلق داسې چې نه پويږي د اسلام زیات فساد په خلکو کې راځي. نو جایز کار انبیا سه حکمت د پاره لکه بشکا چې پنسي او چتول تر دې نیمو پاندو پورې دا عظمت لوی عمل دی، الله په ډېر خوشالي. گیټه ښکارا کول دا خو رخصت دی، دا بخامخا کې خو ډېرو چتول نیمه پاندو پورې رسول دا عظمت دی. اوس یو خلک پويږي نو رسول خبره دومره اوریدل نه د دین او نو سره دومره آشنا دي او ته پنسه ډېر را بړې کې خلک به دا سبړې والی ته خټه کوي، نو چې دا خبره وکړه په دې او کافر کیږي. اسلام په یو خبره پسې خاندل دا کفر دی. نو دې وجنا خیال ساتل. ګیره یو انسان پر خدا موټر سایکل باندې روان دی او دو خیال نه دی، فکر نه وی، ګیره سه یو طرف ته سبل طرف ته ورانی جاړ خلک یو د شیخ ته وګوره او ګیره پسې صرف دا خبره وکړه په دې انسان کفر ترسي. نو پکار دار چې انسان په سایکل زی په موټر سایکل زی ګیره پټکا سو کپڑا ته تاو کا ایا چې نه نو وسلاس پیرا سکے دی یا دومره سپیډ مکوا چې خلک ستاد وجنا دینی اصول پس اون خاندي د اسلام په ځبانه کفر تلال نشي. نبی علیہ السلام فرمایل کہ چرے دا قوم نوی اسلام والا نوی نظاماز لغواړي چې بیت الله اوس پړم او بیا یې هغه شان آباد کم چې یو دروازه شرقي وي بل غربي وي. چې کله دا خبره عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله والی شو پلاس کی اختیارات رالل د نبی علیہ السلام هغه ارمان د پوره کو. بیا ټیم کې خلک نوی اسلام والا اوس خپوي شوی، بیت الله کو لاو کو، حضرت اسود دن کو، دروازې دوکړلې اعلی طریقې سره آباد کو. دور تیرې دو پدې کې عبد الملک ابن مروان داغه بادشاہي شولا او د مکه باندې حجاج ابن یوسف ظالم هغه مقرر والیو. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ د شهید کو او د شهادت نه پس بیا په دیم زله یخنه شو. عبد الملک ابن مروان ته وی چې د خدا بیت الله د خپل مرضی مطابق جوړ کړي، مخکې چې کومون هغه وران کړي، کستا خو خیزه بیا دا اونړو ما او بیا شان کم څنګه چې مخکې یو دروازه به یو نیم با آباد یو نیم به دا شان د دیوال باری ختم به جدای. عبد الملک ابن مروان بس دغه سیو کا بیا بیت الله اونړاو او هغه اجر اسود بهر شو، حتیم جدا شو، دروازه یو شولا چې کوم مخ کې نبی رسول الله والسلام په دور کې وو. خو نبی رسول الله د خاص حکمت د وجنه نورانا او نس پړدو. عبد الله ابن زبیر هغه حکمت انتها ته رسیدلې او په هغه باندې د نبی رسول الله ارمان پوره کولو د پاره داسې کړیو
او دې ظالم داغه د شان د ختمولو لپاره بیا هغه بیت الله وران کو چې بیا کله د حجاج دور ختم شو او د مهدی زمانه رااله د منصور بادشاہي رااله نو امام مالک رحمه الله نه تاسو شو چې موږ بیا د بیت الله وران کو هغه شان جوړ کو څنګه چې د نبی له سلام ارمانو عبد الله ابن زبیر په عمل کړو او بیت الله له دو دروازې پرې خوي حتیمی دن نکړو نسنګ بوي وی بشک د نبی له سلام ارمانمو بشک د عبد الله ابن زبیر جوړ کړمو داسې شیو خو زدا بد غنم ولی زکا ایت تخذ الملوک ملعبتن هر بچا به بدلیږي بس په دې باندې خپل اغلاس ګور یو به یو شان جوړي بل به بل شان جوړي چې څنګه دغه شان پرې دی بس هغه د امام مالک رحمه الله خبر وا او چې څنګه حجاج ظالم جوړ کړی وا د نبی علیہ السلام د ارمان نه خلاف وا هم هغه شان دا وجم دغه وا چې دا یو بادشاہ راځي هغه به زدا سے کوم بل به زدا سے کوم یو به زدا سے کوم بل به هغه یو دروازه باندې بیت الله نن موجود دی حتیم جدا دی حجر اسود جدا دی خو دې وجه نه چې څوک په دین پس خنداو نه کیو پای کې بیا ځان نه تصرفات او دا مزحکه او ملعبه د بادشاہانو اونګرځي نو ترنن دور پوري هم په هغه شکل باندې موجود دی. ها عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دومره کړیو غیر چا پیره کورونه اغستیو چې کله د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور شو سنور کورونه واغسل ران نکل بیت الله رغبه کو لا شولا او بیا د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ بنا جوړ کړي وا او حجاج بیا بدل کړي وا نو کورونه اوسم د بیت الله احاطه هغه کافی ده خو بنا هغه شاندا کما چې حجاج ابن یوسف عبد الملک ابن مروان په دور کې شوی وا د دې وجنه په هغه حالات پر خودل شوی دا چې دا خلق مزحکه اونګرځي ملعبه اونګرځي او ترنن دور پورې په هغه حالت موجود ده. الہ العالمین دی محافظ شي او تر قیامت پورې به ان شاء الله تعالی چې کله بیت الله ورانیږي دنیا به ختميږي دا بر قیامت د علاماتونو لوی علاموي. الہ العالمین دی زمونږ د ایمان اسلام حفاظت کی الله د مسلمانان متفق متحد کی. الہ العالمین دی زمونږ په پاکستان کې خصوصي امن دارنګي دو اصلاح او د امن هواګانې او چلے بدمنی دی الله ختم کی. الہ العالمین د اسلام یا د اسلام د قلعه او مرکز د بیت الله محافظ ناصر شي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر